الله تعالی دې د شهید شیخ صاحب درجات بلند کړي. یو واقعه به بیانوله بار بار، ممکن د دوستانو اورېدلي وي دغه د خولې نه په کیسټونو کې. وایي ورځ مې د صحابه کرامو حالات ذکر کړل، غزواتو ذکر مې وکړه، د صحابه وفاداري مې وښودله. وایي درس ختم شو، په سبا باندې یو طالب العلم راته راغی. وایي طالب العلم ویل شیخ صاحب چې کله تا دا درس بیانو د صحابه وفاداري دې ذکر کوله، وای ما ځان سره په زړه کې دا خبره کوله چې دا صحابه کرام به دومره وفادار د نبي علیه سلام ولې نه وه چې د محبوب رخسار یې مخامخ په خپلو سترګو باندې لیده. د هغه د مجلس نه برخمن وه، هغه مبارک به ذات تربیت کو، روزنه یې کوله، نو طبعا دومره لوی استعدادونه به رب کریم ورکړي وو. وایي دا طالب راته ویل، وایي ما ځان سره زړه کې دې دوران کې ویل که چېرته د نبي علیه سلام په دور کې زم وای په همغې دور کې نو چې څنګه قرباني هغې ورکړې وه نو ما به همغسې قرباني ورکړې وه، ځکه دغې تربیت نبي علیه سلام کو. وایي د طالب العلم راته ویل چې دا خبرې مې په زړه کې تېرې شولې. وایي شپې لاړم وده شوم، چې کله وده شوم خوب وینم. وایي خوب کې ګورم ډېره یوه لویه لوړه چړایي وي. وایي په دې چړایي کې یو موټر روان وي، دې موټر مخکې سیټ کې محمد عربي صلی الله علیه وسلم ناست وي، شاته ورسره صحابه کرام ناست وي، او دا شاته ډاله کې زم ورسره ناست یم. وای دا موټر په دې چړایي کې روان وي، کله چې هغه لوړ سر د چړایي ته وخیږي یو ناڅاپه څوک غږ وکړي چې لاندې ټیر ته تیږه واچوئ او ګاډی خراب شي بریک وشکېده. وای دا ملګري ټول راکته شول، ما هم ټوپ کړې د موټر نه. نو زه په دې فکر یم منډه وهم چې لاړ شم یوه تیږه پیدا کړم او راوړمه د دې ټیر بیخ ته یې کېدم چې دا موټر شاته رانه شي. وایي زه د تیږې پسې ګرځېدم، یو ځای بل ځای روان وم، تیږه مې پیدا کړه یا نه. خو چې کله بیرته راغلم د موټر څنګ ته، وایي د محبوب چې کم خپل صحابه و خپل ملګري وه، وایي ومې کتل چې د تیږو په ځای دوی د ټیرونو بیخته پراته وه. وای دا صحنه مې خوب کې ولیدله. وای چې سحر را پاسېدم ما ویل چې ربه هر څه کې د حکمت دی. هغه خلک چې د محبوب ملګري وو هغې کې همغسې استعدادونه وه، الله تعالی هغې غوره کړي وو د نبي علیه السلام ملګرتیا دپاره. نو ځکه